الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. یہ الفاظ تا سوچ اول دی بسم اللہ تا وګورئ چې دې کې کوم دریاب بد دی. بیا الله تعالی علی واتونی مسلمین من خوارر تابع حکم کوا چاہتے رداس چل رہے چې دا سلیمان بادشاہ دے او دعوت پیغمبرایم کئی دلا توفو ڈالے ورلے گما کدے بادشاہ وی توفو ڈالے با قبول کی او نور بچپش بس زمون سفارتی تعلقات بقائم شی او دوستانہ تعلقات بقائم شی او بدے بغلش نو که بادشاہ وی تش او پا توفو ڈالے بچپ پاتی شی او که پیغمبری نو پا توفو ڈالے بچپ نہ پاتی کیگی بغیر ددینا با نرازی کیگی چه ترسو ازم مسلمانہ کرے دے. جرنالانو ویچ بستی عزیزانو بلقیس توفو ڈالے تیار اکڑا او سلیمان علیہ السلام تے ورلے آغا تا اطلاع ورغا چه تا تا بلقیس توفر آلے گلے آغا حکمو کو چه تمام پیریان او دیوان دا پہ استقبال کی ادری گئی دا بلقیس ڈالے را روانہ دا اور مارغانو تے حکمو کو چه تاسو کے دا پاسا سورے ہو گئی پہ ملینو نو پیریان او دیوان پہ ملینو استقبال کے ولار دی اور پاسا پہ سورے تنبوان پہ مارغانو کرے دے آئین کے ورلہ سے دی چه دا حالی ہوکا تو توفائی پٹکڑا دا خزمون دا بادشاہ بیزتی رکھا دا توفائی دا دی شان پا مخت سلیمان علیہ السلام تو چنیز دے ورلہ ملاقاتو شو ورته خبره وکړه چې دا هغه ورته وی چې خبره دا بای چې توفو ډولو والا نه بلقیس ته وایا چې هغه اخیری ټکی زما چې دی واتونی مسلمین تب راځي او مسلمانه کېږي به زما او ستا جوړ به په دې راځي او قاصدان قاصدان چې واپس بلقیس ته ورسېده بلقیس تیاری وکړو چې زه اوس په خپله ځم. سلیمان علیہ السلام ته اطلاع وشوه چې بلقیس په خپل راځي نو سلیمان علیہ السلام داغه د استقبال تیارې او تیارې داسې وکړو چې تمام پیریان او دیوان راوغوښته او ورته وی چې ماته د هدهد مارغه ویلي دي چې د بلقیس ولها عرش عظیم داغه یو دومره عجیب و غریب تخت دی چې سړی ورته حیران شي. پیریانو ته وی چې بلقیس خو را روانه ده او په دې مې پوه کوي چې د هغې نه مخکې به د هغې دا تخت دلته څنګه را رسېدلی. پیریانو ورته وویل چې صاحب دا خو ډېر اسانه خبره ده که وبرسي. سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې څومره وخت کې به راورسي. عفریت یو پیري نامه وه عفریت هغه ورته وویل چې د سترګو په رب کې څومره وخت چې د سترګو په رپا لګي دومره وخت کې به د هغې دا تخت دلته کړو. عزیزانو چې را روانه شوه نو د سترګو په رب کې د هغې نه مخکې د هغې تخت راورسېدو د سلیمان علیه السلام تخت سره کېږو. شان و شوکت یې چې د ده د استقبال ولیده او تخت ته راله چې تخت ته راله سلیمان علیه السلام ورته ووی چې په تخت کښېنه. دی ووی چې زه معذرت غواړم. هغه ورته ووی چې دا هغه ستا تخت ځکه چې تخت خو دې نه مخکې را رسېدلی نو دا ورته وایي چې کأنه هو تخت ستا دا دی نو دا بلقیس ورته وایي چې کأنه هو گویا هغه تخت همداسې و دا نه وایي چې همدا دی ځکه چې بلقیس دا پوهه وه چې کیدای شي چې دا بل تخت او زه ووایم چې همدا دی نو زم بادشاه یم د ده په مخ کې به زما د عزتي وشي نو ورته وایي چې کأنه هو گویا هغه تخت همدا و داسې سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې دا همغه تخت دی چې کوم ستا جای قرار و دا څنګه دلته راغلی ورته دا ستا د راتلو نه مخکې د سترګو رب کې دلته رارسېد. سلیمان علیه السلام په تخت ځان سره کېنوله. اوس بلقیس وایي قالت رب انی ظلمت نفسی. الله فرمایي چې بلقیس ووی چې اے الله ما په خپل ځان ظلم کړی دی چې ما ټول عمر نور ته سجدې کړي. د بلقیس د ټول سلطنت خدای چې دی هغه نور دا په خپله
او د دې قوم دوی بنور ته سجده کوله او نور ته به خدای وي. نو عقل سر لراغه او وی ربي انی ظلمت نفسي، خدای ما دا دومره موده په ځان ظلم کړ.